السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. محترمو سامعينو لیدونکو کتونکو مسلمانانو ورونو، نن ورځ درس کې به تاسو ته د مونځ ارکان یعنې فرضونه او د مونځ واجبات او بیا د ارکانو د واجباتو په منځ کې فرق او د مونځ چې کوم مستحبات دي سنن دي دا به تاسو ته ذکر شي. ورونو دا زده کوي د مونځ ارکان چې دي فرضونه، ډیرو علماو چې دا 14 ارکان چې دي 14 فرضونه ذکر کړي دي، او دا فرضونه چې دي دا د قرآن د آیاتونو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثونه چې ده دا مستنبط کړي دي او راجمع کړي دي. خو زه به تاسو ته اجمالي چې دی ورونو تاسو ته د دې تذکیر او یادونه وکړم چې تاسو ته زده شي او د دې رعایت وکړئ. اگر چې مونځ کې هر سړی رکن هم ادا کوي، واجب هم ادا کوي، کوم چې په مونځ کې مستحب او مسنون شیان دي هغه هم ادا کوي، خو تاسو ته به په ترتیب سره ذکر شي چې ذهن کې کینی او بیا د دې رعایت وکړي او فرق ته معلوم شي چې ارکان کوم دي، واجبات کوم دي، او په مونځ کې مستحبات او کوم چې سنت شیان دي هغه کوم دي. ما تاسو ته ورونو فرضونه چې دي ارکان اهل علم او علما ډیر چې ده 14 ذکر کوي. اول رکن چې دی ورونو هغه دا دی چې القیام مع القدره. په فرضي مونځ کې د ودرېدلو طاقت چې دی نو قیام چې دی نو بیا دا فرض دی او دا فرض د سړي نه ساقطېږي نه. دویم چې دی ورونو تکبیر تحریمه، تکبیرة الاحرام، چې دا عبارت ته دی نه چې سړی وایي چې الله اکبر، دا چې دی هم فرض دی. دریم رکن چې دی ورونو هغه سورت فاتحې لوستل. د سورت فاتحې نه په غیر مونځ نه کیږي. سورت فاتحه به امام هم لولي، مقتدي به هم لولي، او څوک چې منفرد دی ځان له مونځ کوي هغه به هم لولي، ځکه په دې کې صریح او صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه منقول دي. څلورم به ورونو رکوع کول، دا هم رکن دی، فرض ده. او پنځم چې دی ورونو د رکوع څخه راوچتېدل، دا قومه چې ورته وایي، مختصر قیام، دا چې دی هم علما دې ته رکن وایي. او شپږم رکن چې دی ورونو په 2 اندامونو باندې سجده کول. او 2م رکن چې دی ورونو د سجدې څخه راوچتېدل او برابرېدل، ځکه دا په صحیح حدیث کې دی، د دې ذکر شوی دی. اوږد حدیث دی، حدیث چې صحابي په مسجد نبوي کې مونځ وکړه او ډېر تیز وکړه، بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې سلام واچو او بیا ورته ویله چې واپس شه، مونځ وکړه، مونځ دې نه دی کړی. ثواب د سلام جواب یې ورکړه، ورته ویله واپس شه، مونځ وکړه، مونځ دې نه دی کړی. او څو دفعې دغه کار یې تکرار کړ، بیا ورته مونځ وښوده، د تکبیر تحریمه نه تر اخره پورې مونځ ورته وښوده. هغه اوږد حدیث چې دی ورونو په هغې کې دا ټول ارکان چې دي د دې ذکر شته دی. د سجدې څخه راوچتېدل او برابرېدل، لکه دغه صحابي ته ویله چې ثم ارفع حتی تطمئن جالسا، بیا راوچت شه د سجدې نه تر دې پورې چې ښه په ناسته باندې مطمئن شي. حدیث اوږد حدیث دی، د ابو هريره رضی الله عنه حدیث دی. اتم رکن چې دی ورونو د 2 سجدو په مابین کې جلسه استراحت کول، او دا هم دغه حدیث کې ذکر دی چې ورته ویله چې حتی تطمئن جالسا، تر دې پورې چې ته په ناسته باندې ښه مطمئن شي. زموږ ډېر ورونه چې دي د 2 سجدو په منځ کې دا جلسه نه کوي، سره دې نه چې اهل علم او علما
چې دی ورونو ډېر د امت علما دا چې دی دې ته فرض وایي، اگر که ځینې علما چې دی دې ته به سنت وایي، خو ډېر علما د امت چې دی ورونو دې ته رکن وایي، او دا چې دی د دوو سجدو په مابین کې دا جلسه استراحت چې دی دا رکن دی وایي، فرض دی. نه هم چې دی ورونو د اخرني تشهد دپاره کېناستل، د اخرني تشهد دپاره کېناستل دا هم فرض دی، رکن دی. او لسم چې دی ورونو د اخرني تشهد لوستل، یعنې کومې دواګانې چې دي دا لوستنه هم فرض ده. 11 چې دی په اخرني تشهد کې په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې درود ویل، سره دی نه چې دا تاسو چې ټول لمونځ کوئ په رسول الله باندې درود ویل، کوم چې درود ابراهیمي دی چې اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد تر اخره پورې. 12 چې دی ورونو 2 سلامونه ګرځول، فرضي لمونځ کې به سړی 2 سلامه ګرځوي، ښي طرف ته او چپ طرف ته. او که چېرته نفلي لمونځ په نفلي لمونځ کې که یو طرف ته سلام وګرځو ښي طرف ته، یا د جنازې لمونځ یو طرف ته سلام وګرځو هم دا کافي ده. 14 رکن چې دی ورونو په ټولو ارکانو کې، یعنې په ټولو فرضونو کې اطمینان او آرام کول، ډېر اطمینان به پکې، آرام به پکې، عجله او تیزی به پکې نه وي. دا اطمینان چې دی آرام سره دا ټول ارکان چې دی ورونو کول دا هم رکن دی. د دې رکن چې دی ورونو رعایت پکار دی. ځینې خلک ډېر په تیزۍ سره لمونځ کوي، دا اطمینان او آرام چې دی د دې رعایت نه کوي، سره دې نه چې اهل علم علما د امت ډېر دې ته څه وایي فرض وایي. 14 چې دی ورونو په ټولو فرضونو کې نه په دې ټولو ارکانو کې ترتیب کول، او په ترتیب سره کېږي، داسې نه دی کې به څه مخکې کوي او څه به وروسته کوي، دا غلطه ده. دا ټول ارکان چې کوي دا ترتیب په ارکانو کې دا چې دی ورونو څه دی فرض دی. او واجبات چې دی ورونو اهل علم علما د امت ډېر علما 8 واجبات ذکر کوي. د تکبیر تحریمه څخه علاوه چې کوم تکبیرات دي ورونو، تکبیر تحریمه چې دی الله اکبر دا خو تاسو ته تېر شي چې دا رکن او فرض و. د دې نه په غیر چې څونه تکبیرات دي دا چې دي واجباتو کې داخل دي، دا واجب دي. دویم واجب چې دی ورونو په رکوع کې سبحان ربی العظیم ویل، سبحان ربی العظیم، باقی د رب زما العظیم چې ډېر لوی دی، سبحان ربی العظیم. دریم رکن چې دی ورونو امام او منفرد، امام او منفرد څوک چې ځان لمونځ کوي د هغه به څه وایي سمع الله لمن حمده به وایي، دا په دې باندې فرض ده او واجب دی. او څلورم ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد، دا ټول صيغې په احادیثو کې د دې ذکر شته چې ربنا ولک الحمد یا ربنا لک الحمد. دا به امام هم وایي، منفرد به هم وایي او مقتدی به هم وایي. امام به هم دا وایي چې ربنا ولک الحمد، دا به منفرد څوک چې ځان لمونځ کوي هم به وایي او مقتدی به هم وایي. پنځم چې دی ورونو په سجده کې سبحان ربی الاعلی ویل، پاکي د رب زما د عرش ډېر اوچت دی، دا چې دی واجب دی د واجباتو نه. شپږم د 2 سجدو په مابین کې دا دعا ویل چې رب اغفر لی، یا نورې چې کومې دعاګانې ذکر دي، رب اغفر لی، رب اغفر لی، الله ته ماته مغفرت وکړي. اووم چې دی ورونو د اول تشهد دپاره کېناستل، اول تشهد دپاره کېناستل چې واجب. او اتم د اول تشهد ویل، دې کې چې کوم دعا وی نو معنی څه دا چې دی د اول تشهد چې دی ویل چې دی دا پکې څه دی دا د واجباتو نه حسابېږي. نو دا ته چې دی ورونو دې ته علما اهل علم چې دی واجبات وایي. فرق په مابین د ارکانو د واجباتو کې سره مختصر فرق دا دی ورونو، رکن چې دی رکن فرض دا په دا سهوا او عمدن چې څوک سهو شي او په قصد سره یا په یره سره دا چې ورونو نه ساقطېږي. رکن بلابودی کې ځکه د رکن نه په غیر چې دی مونځ نه کېږي. رکن چې دی ساقط که نو معنا که دا عمدنې او که قصدنې مونځ چې دی ورونو په دې سره په ترک د رکن سره مونځ چې دی باطلېږي. هر چې واجب دی ورونو نو واجب که چانه د نسیانن پاتې شي، فرضاً اول تشهد واجب دی، ډار د سمدستي دریم رکعت ته پاڅېده او پاتې شه ته یو بیا قرات شروع کړه وروسته ورپیاد شه نو دا پروا نشته. بیا د سلام نه مخکې به 2 سجدې وکړي، دا سجده سهوه د دې واجب دپاره جبیره ګرځي. او که چېرته
واجب هم چا په قصدن سره پرېښوده په دې باندې هم مونځ باطلېږي. لکه څنګه چې یو سړی رکن قصدن پرېږدي مونځ پرې باطل دی، دارنګه چې سړی واجب قصدن پرېږدي هم مونځ پرې څه دی؟ باطل دی. بیا په مونځ کې ورونو کوم چې سنن دي یا مستحبات، دا کوم چې تاسو ته ارکان ذکر شو، فرضونه، او تاسو ته واجبات ذکر شو، د دې نه علاوه چې په مونځ کې څه دي هغه ټول سنت شیان دي، مستحب شیان دي. د مسنون شیانو په پرېښودلو باندې مونځ باطلېږي نه ورونو، او د دې کوونکي ته ثواب ورکول کېږي او نه کوونکي ته چې دی سزا نشته دی. بیا دا سنت چې د اهل علم علما دوه قسمه ته تقسیموي، یو ته سنت افعال وای، سنن افعال، بل ته سنن اقوال وای. سنت افعال چې کوم دي ورونو چې د فعل سره تعلق لري، د کولو سره، لکه رفع الیدین د تکبیر تحریمه سره یو تکبیر تحریمه الله اکبر خو رکنو، خو د دې سره د راسونو اوچتول برابر د اوږو یا برابر د غوږونو سره، دا چې دی ورونو دا سنت طریقه ده، دا سنت کار دی. او د ولاړې په حالات کې د ښي لاس په چپ لاس باندې کېښودل په سینه باندې، د ولاړې په حالات کې د ښي لاس په چپ لاس باندې کېښودل دا سنت کار دی. په مونځ کې د سجدې ځای ته کتل دا سنت کار دی. مټې د اړخونو څخه، دا مټې چې دي د اړخونو څخه درې کول سړی چې په سجده کې، او بل په پیزار کې مونځ کول دا سنت طریقه ده. وروستني تشهد کې تورک کول چې دا چپه پښه سړی وباسي ښي طرف ته، او په دې چپ چې دی ډوډۍ باندې سړی کینی او پښه چې دی چپه پښه ښي طرف ته وباسي، دا هم سنت طریقه ده په مونځ کې. نو دا هغه سننو چې ته افعال وایي، د فعل کولو کار یعنې د کولو سره تعلق لري. هر چې سنت اقوال دي چې د ویناګانو سره تعلق لري، لکه د مونځ د شروع کېدلو دوا چې سبحانك اللهم کدا چاته زی، یا اللهم باعد بیني وبین خطایا، دا چې هر یو دوا چاته زی دا سنت ده. دارنګې اعوذ بالله چې دی ورونو دا سنت ده. او بسم الله تم چې دی ډېر علما چې دی ځینې ورته سنت وایي. رکوع د سجدې تسبیحات د یو کرت نه زیات ویل، ځکه یو کرت ویل دا فرض دی او د یو کرت نه زیات ویل دا سنت دی. او د فاتحې ویلو نه وروسته سورت فاتحه چې سړی وایي اخره کې امین، دا چې دی سنت. نو دا سنت په دوه قسمه شو، ځینې افعال شو او ځینې څه شو؟ اقوال. ځینې د کارونو سره تعلق لري او ځینې د ویناګانو سره تعلق لري. په ترک د سنت باندې چې دی مونځ نه باطلېږي، او د سنت په کولو باندې کوونکي ته اجر میلاویږي او نه کوونکي ته سزا او عقاب چې دی نشته. ورونو تاسو ته مختصره توګه په ننني درس کې دا پېښ شو چې د مونځ 14 ارکان یعنې فرضونه، 8 واجبات، او د هغه بیا په د واجباتو او د ارکانو په مابینځ کې فرق، او په آخر کې په مونځ کې سنت شیان چې سنت په دوه قسمه، ځینې چې د افعال او ځینې چې د اقوال. الله رب عزت نه سوال کوو چې موږ او تاسې په قرآن او د رسول الله په صحیح حدیثو باندې پوه کړي او په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي، او که موږ نه په اعمالو کې او په ویناګانو کې کوم زیاتی کمی شوی، الله رب عزت موږ او تاسې ټولو مسلمانانو ته مغفرت وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.